بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو، څو ورځې مخکې یو حافظ قرآن ډاکټر د اکسایز سره مقابله کې مړ شوی و. د اکسایز پولیس اف آی آر هم درج کړی دی. د هغوی وینا ده چې دی د خپل ملګري نه لګېدلی دی. دې حوالې سره چې دې کیس کې حقیقت څه دی، موږ د هغې له وایکینو سره هم خبرې کړي دي چې دا بچی زموږ حافظ قرآن و، ډاکټر او خلکو سره رابطه او معامله بالکل ټیک ټاک وه. همدغه شان انویسټیګیشن افیسر چې کوم ډېر قابل دی انویسټیګیشن کې، علي اکبر خان سره تفتیش دی. امتحان دی چې یو طرف ته قانون کتاب دی، بل طرف ته عوام دي. فیصله به څنګه کیږي د حق چې دی کې ملزمان څوک دي؟ دا ټول ریپورټ زموږ په اپنا ډیجیټل باندې وګورئ. د مقتول حذیفه ورور سره ولاړ یو، دې سره خبرې کوو. دا ټوله واقعه چې وشوه تاسو ته بیا اطلاع شوې وه، څه وشو؟ تاسو ته څه ښکاره شو؟ دی مړ شو. دا ټوله واقعه کیسه راته بیان کړي. په 7 دسمبر 2025 باندې د مارور د کور نه په 70 بایک باندې ووتو او بایک یې سر کې سره درولې دی. د ماته وی چې زه گاډي اخلم، موږ د ټرانسپورټ روزګار دی، د موږ انسټالمنټ کاروبار دی کنه. نو دا وی چې زه یو ایکزو گاډي اخلم، یو هایس بکس اخلم. نو 9 لک روپۍ کور نه یوړ، 1 لک روپۍ کور پرې 10 لک روپۍ دې سره چې هغه 9 لک روپۍ د وړي 4 لک یو ته ورکوم، 5 لک روپۍ گاډي ولته ورکوم. بیا خپل بایک سر کې درولې دی، پېښور ته تللی لوکل کې. هلته نه واپسې کې د چانه لیفټ اغوستې موږ ته خلکو چې کوم وایي دا ووایي چې د واپسې کې چانه لیفټ اغوستې اکس ته شابور ورکړي د ځان سره ونیسه چې کله دی چمکنې نه راوړېدلي دي، شل بم ته رارسېدلي دي، دا دی به ایکسایز والا شوي دي. زما ضروري کس ته ورته ودرېږه، د ایکسایز والا موږ ته اشارې کوي. د کس بایک نور هم وزغلولو چې کله دی شل بم ته رسېدلي دي او د ټرن کولو، زما ضرورت په خپل هم راکوز کوشش وکړو او د ایکسایز والا هم ورمنډه قدم لاس ور واچولو. زما ورته نه راکوشو د بایک نه چې راکوشو نو دغه چې کوم ځای کې دی راکوشلو ودرېدل. هلته نه 18 میټر پورته داسې په زدوکوب کې زما ضرور بوتلو. هلته بیا په ولاړه به فایر وکړو او فایر به خلکو وایي چې دی وجو کوي دلته تاسو مو ولې راکاږئ څه چا به فایر وکړو؟ د نو دی خو اف آی آر کې لیکلی چې هغه ایکسایز والا باندې حذیفه دی فایر کړی، جبکې واقعا سی سی ټي وي فوټیج خلک ټول دا وایي چې د ایکسایز والا په حذیفه ملک باندې فایر وکړو. وجه خو به اوس چې انویسټیګیشن رپورټ راشي کو پته لګي. ته حال موږ ته لا پته موږ چې کوم دا خیال چې کوم د سر 9 لک روپۍ شاید چې دا دې لپاره شوي وي یا شاید چې سبل څه وجه وي، لکه وجه خو موږ ته لا کلیر نه ده راغلی. خو واقعا حالت موږ د خلکو دا وایي چې حذیفه ملک باندې د 9 فوټ تقریبا راخو هلته ورته بیا حذیفه باندې فایر وکړو. د سره څه منشیات برآمد شوي وو؟ نو برآمد شوي خو به او چې انویسټیګیشن رپورټ راشي کو پته لګي. دی به الزام د 2 کیلو آیس لګولی دی. د ښار ته پېښور ته څه دپاره تللی و؟ ما تاسو څنګه وایي چې زموږ ټرانسپورټ روزګار دی. موږ په دغه ورځ باندې یو ایکزیو ګاډي اخیستو، یو هایس بکس اخیسته. نو هغه ایکزیو مې بي چې دا د پېښور کې نو ښار کې اخیستلو او موږ به دا وایو چې لکه خپل مرګ د پاره خپل ځای ته ورسېدو چې پېښور کې د مرګ لیکلو ځای ته ورسېدو. هغه اوس هغه ته به چې د سره بار تللو چونکې موږ روزګار داسې دی چې هغه پبلیک روزګار دی. نو ښار کې هم د خلکو سره 400 کې هم دی، پېښور کې هم دی، مردان کې هم دی. نو مې بي چې څه کار به ځای تللی وي، خو لکه تللی دی لوکل کې او عام مخکې سر دا واقع شوې ده. مقتول حذیفه دین علاوه څه سبق ویلی، نور څه د مصروفیاتو؟ حذیفه ملک په 2015 کې حافظ قرآن شو. د اسلام آباد کې د وفاق المدارس بورډ ته یو مدرسه ده، د هغې نه حفظ قرآن وکړو او اوس په 29 نومبر باندې د پیتالوجي رزلټ راغو، پیتالوجیسټ ده. مطلب دا دی چې دی ډاکټر شو. د داسې څه خبرې چې تاسو سره یې کړې وي، د دې خو چا سره داسې څه مسله مسایل هم نه و که نه، نو د کیریر ژوند څنګه د تېرولو؟ څنګه چې تاسو وویلې چې د یو ښه انداز او ښه کردار او کور کې هم ټولو سره داسې قسمه خبره؟ ما تاسو ته وایي چې یو پیتالوجیسټ، یو حافظ قرآن، یو روزګاري سړی، هغه سره د خپل کور د خلکو سره د اضافي خبرو کولو ضرورت یا ټیم نه میلاویږي. د بار خلکو سره د فضول خلکو سره کېناستو یا دغه څه ضرورت به راتلو یا څه موقع به هغه ته میلاوېدله. نو دا خو اوس په انویسټیګیشن رپورټ چې راشي هغې کې پته لګي چې آیا دا کس چې کوم سره بایک باندې دی د سره د جان پہچان و یا نه، خو لکه هغه کس چې دی تر حال موږ ته انون دی او چې کوم ایکسایز پولیس کوم د کیبي پولیس کوم انویسټیګیشن کوي هغوی ته هم د حال انون دی چونکې افته لس ورځو شو دی واقع او اوسه پورې هغه سړی انون دی. څو ډزه دی لګېدلی و؟ دی یو فایر د ایکسایز والا لګېدلی دی. په کوم ځای باندې؟ په شټ باندې لګېدلی دی او کراس فایر نو دا جبړه کې د ګولۍ لګېدلې ده، جبړه کې نښتې ده، د غاښ هم مات شوی دی، جبړه کې ګولۍ بیا مرۍ کټ کړی ده، اینا ګولۍ راوتې ده. دا څه ټایم و دا واقع چې راپېښه شو؟ دا واقعه په اف آی آر کې 12:45 لیکل دی، جبکې ایکچوال واقع شوې ده په 12:17 یا 12:19 باندې. دا 2 منټه کې دا واقع شوې ده. دی بیا ډاکټر ته وړی دی.
پولیس سره تاسو پر رابطه تفتیش شروع دی پولیس څه وایي انویسټیګیشن ټیم سره موږ رابطه کوي وایي زموږ اعتماد هم دی تقریبا هغه چې کوم انویسټیګیشن کوي نو ثرد پارټي ښه انویسټیګیشن کوي موږ په خپل پیل ورځ باندې انویسټیګیشن ټیم ته وایي که چېرې زموږ روډ کې غلطي وي نو موږ تاسو نه دې تمه نه ساتو چې زموږ په فیور وکړي ځکه چې زما روډ په کومه لار لاړو موږ ټول په هغه لار باندې ځو نو موږ د خپل روډ دپاره یا چې کوم مثال ما روډ فوت شو هغه به موږ داسې غلط کار نه کوو سار موږ ته به خبر کوي نه مسلې خو بیا هم انویسټیګیشن ټیم ته موږ ویلي دي چې بالکل د ثرد پارټي به انویسټیګیشن وکړي که زموږ روډ کې څه قسم مسله وي نو موږ ته وایي که موږ کې مسله نه وي او د بل کس سره ظلم کړی وي نو موږ ته به انصاف لازمي پکار دی د مقتول والد صاحب ولاړ دی هغوی سره خبرې کوو السلام علیکم جی علیکم جی ستاسو نوم څه دی جی زما جی ملک انور زیب خانم دی او د کلي ناظم یم او د دې نوښار د پلین کوچ اډې وایس پریزیډنټ یم او زموږ بیسک روزګار انسټالمنټ او ټرانسپورټ دی حافظ قرآن بچې یو ډاکټر تعلیم دی په کو تربیت ته ولا ورکړو بیا په هغه داسې قسمه اف آی آر کیږي چې هغه سر ایسم برآمد شوی او د خپل ملګري نه په خطا کې لګېدلی دی د حوالې سره ته تفصیل ووایي دا خو پخوا نه دا فلمونه دا جوړیږي داسې چې دې ساتیو کې فایرنګ سے هلاک او د سره دا شی برآمد همدغه کسان د ماته حواله شي زه به سره سار راکټ لانچرې کېدم ما ته دی سره راکټ لانچرې برآمد مړ سړي سره خو ته سم کېده نه وایي دا برآمد مونږ بیا هم وایو خیر دی برآمد د سره آیس پوډر ریفلې هر څه به سره برآمد شو خو د مرګ نو د مرګ نو د مرګ به هم دی بیا خیر دی بیا موږ دا وایو چې هغه وخت کې و چې په دی اډه دې کړې وي او دو کړی و ده ویشتو ته داسې باندې د کالر نه یو سړی ونیسي او اول بایک روان شي دې ته پاتې شي دوه کسانی 125 زور لري اته لاړو دې ته پاتې شو او کې ته ماشوم په دې ځای ولي او دلته ولا خوله کې ګولۍ پرېږده خوله کې ګولۍ نښتې حافظ چې چا په خوله باندې ټول ورځ قرآن یې تغه له خوله کې ګولۍ 30 کاله چې په دی کې مې خوارۍ شوي او په دی کې مې پیسې لګېدلي ما هغه ورځ مور ته دا خبره کوله ما که دا پیسېګانې تا په دی نه وې لګولې که نه نو دی به کروړپتیانو بس کور به ناستو بس دا والا ډېرې وې ډاکټرۍ ته یې ساجت و دغه ته پلسترونو او ګلکارو ټیکهدارو ته یې ساجت کم از کم دا وورالم زه دا خبره کوم چې د چا سره د مرګ څه نشته کم از کم زما یو زوی وي بس ما دپاره څه وي ستا دپاره بس ته حیثیت نه وي د هغه خو چې ته هغه ته شاته وګورې دا به تاسو ته پخوانی کیسه مو اورېدلي چې یو باچا له وزیر زوی دغه راوستو چې دا وګوره دا ماشوم نو وتې دا خو تک تور دی باچا تو ته زما په سترګو وګوره چې داسې دي او بیا دا عام ماشوم نو دا چې کوم ماشوم دا به تا ته مهرباني وکړي دا ما کې دغه والي کې مرا په نوښار کې وګرځئ اول به تاسو ته زموږ د ذات بیا زما د بچو خلک وایي چې اوهو دا کوم مخلوق دی چې کوم زه اوس تاسو په مخکې اډې ته ځم چې څوک ټاپیانې خرڅوي څوک خیر غواړي ما نه به لاسونه تاویي او ماله به راځي او ما به لاس به م ښکلوي دغه به م کوي سر به م ښکته کوي ما نه به لاسونه مینه به کوي ما سره دا زمونږ یو همدردي ده د خلکو سره که زه الیکشن یې ګټم بغیر پوسټر او سټیکرو یې ګټم دا هسې نه کېږي کم از کم دا پرویز خټک د دنیا کارونه یې دلته په نوښار کړي دي نورو کړي کله یو ګټي کله بل ګټي ما نه ولې څوک نه ګټي دا د همدردۍ دي د خلکو دوی سره مونږ دونه ډز شولې د خلکو سره مونږ به د خپلو بچو سره څه کړي د دې حافظ قرآن حذیفه بیبي په څه حال کې ده مرګ نه لږه ښه ده د مرګ نه لږه ښه ده بس دا خلک بند شي نو کېدای شي او کنې بیا داخله وچېرته خفې یې کار نه کوي سر یې کار نه کوي او ما ته وایي دلته کې یو سړی مړ زما زوی چې مړ نو یو سړی والا راغلی نو ما ته وایي چې زه خیر دی وظیفه له راغلی نن د وظیفه هم ورشي که نه دا سړی ډېر ښه سړی وظیفه له راغلی نو اوس د وظیفه هم ورشي نو مې وظیفه کوم ځای نه ورشي دې حده پورې چې د بنده مازه کار نه کوي که نه د اندازه ده دا حد دی دا جی بالکل دا وخت موږ انویسټیګیشن افیسر سره ولاړ یو علي اکبر خان سره دې سره به خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا کومه واقعه چې څو ورځې وړاندې راپېښه شوې وه اکسایز اف آی آر کړی دی په دې کې چې دا یو هلک لګېدلی دی خو د خپل ملګري نه لګېدلی دی لوحقینو سره یې موږ خبرې کړي دي کې تاسو تفتیش آغاز کړی دی تر اوسه پورې پکې تاسو څه تفتیش وکړو بسم الله الرحمن الرحیم عنایت صاحب تاسو ته تاسو خپل ډیجیټل ټیم ته چې کوم دین هغه راتلو باندې ویلکم وایم
ما زه دا خبره کوم چې زمونږ انویسټیګیشن چې کوم دا انیشل سټیج کې دی راتلونکي وخت به چې کوم دا ټیک ټاک ثابتي چیرې د څنګه شوی دی چا کړی دی کوی کیو چې تختیدلی د هغه څه پوزیشن دی نو دا څیزونه به چې کوم دا وروسته په مزه باندې مخې ته راځي. شواهد پولیس ته څه میلو شوي دي؟ تاسو چې کله سپاټ ته لاړئ یا پوسټ مارټم ریپورټ کې یا اف اس ال هغې کې سر تاسو وکتل؟ نه صاحب موږ چې کوم د هلته کې څومره ایویډنس کلیکټ کړي دي نو دا موږ ټیک ټاک په میرټ باندې کلیکټ کړي دي. ایکسایز والا چې کوم یو 9 پسټل آیس اور دا څیزونه هغې ته چې کوم دی میلو دي. ما چې کله د سپاټ وزټ وکړو نو ما ته د ملازې په دوران کې چې کوم دی ما چې کله د سپاټ ملازه کوله نو ما ته یو امټي شل اور بلډ چې کوم دی کې پلیس آف د ډیسیز دی نو هلته چې ما بلډ اوچت کړی دی کاټن په ذریعه باندې. ایکسایز پولیس سره خو سکواډ هم وي ګاډي هم ورسره وي بیا دا دویم کس چې کوم موټر سایکل دی ورسره ناست شوی و هغه ګرفتار دی که چېرته دی هغه؟ نه صاحب دویم کوم چې کوم کوی کیوز دی نو هغه په دې وجه نه دی ګرفتار چې کله دوی د سزا نه دی پالو کول کنه جی او دغه سپاټ ته رسیدلی دي نو دوی کې د سره غټ گاډي دي او هغه سره 125 موټر سایکل او هغه چې کوم دی دغه 125 موټر سایکل بیا چې کله دی دلته راغلي دي چې کوم خپل ټرن غشته دي د دې ځمنه د وقوع شوی دا یو کس یا دوه کس دلته دي ته پاتې شوی دي بقایه ټومره ټیم چې کوم دی هغه په دې رنګ سایډ باندې نو شیرو ټو پېښور هغه په لوکي خو چې رنګ سایډ مو او 125 موټر سایکل مو نو لہذا په دې سچويشن کې چې کوم دی هغه پاډکول زما په خیال سره مشکل وي. حافظ قرآن و دغه د والد صاحب وینا ده ډاکټر و شعبه دغه ډېره مضبوطه ده د ډاکټرۍ بیا چې تاسو کله سپاټ ته لاړئ دا قضیې عیني شواهدین چې کوم ولاړو د هغې څه وینا وه چې حقیقت څه دی؟ نه صاحب زه تاسو سره په دې خبره اګري کېږم چې هغې حافظ قرآن هم او هغې تعلق چې کوم دی د یو مذهبي خاندان سره دی یو مذهبي سیاسي خاندان سره هم دی. ما د پرون هغې سره تفصیلي میټینګ په نوشهره کې شوی دی زه تللی هم نوشهرې ته او هغې سره مې ټیک ټاک چې کوم دی په اعظم کالوني کې میټینګ کړی دی. ټیک دی جی این شاهدین دا وایي چې کله دا دواړه لکان د ایکسایز نه واپس راله کنه جی نو دی شاپر لړه کړی دی او دا حقیقت چې هغې شاپر لړه کړی دی هغه شاپر چې کله چک شو نو هغې چې کوم آیس ریکور دی آیا دا اوس دا کوم کوی کیوز دی آیا د دی یا د ډیسیز دی دا به راتلونکي وخت ثابتوي خو زما چې څومره خیال راځي او د هغې زه فیملي بیکګراونډ ګورم او د هغې چې کوم دی نو زه دغه ګورم مذهبي او د هغې ګورم او سیاسي بیکګراونډ یې ګورم نو زما په خیال چې دا حذیفه صاحب دا مال به د حذیفه صاحب نه وي بلکې دا د کوم کوی کیوز چې کوم دی دا به د وي. منشیات دنه تاسو وي چې دنه برآمد شوي دي د ایکسایز پرچې مطابق ټیک شو جی اصلي هم ده خو د هغې د ورثه وینا ده چې د سره 9 لاک روپۍ او څه د جیب خرچه هغه هم وه نو هغه پیسې څه شوې برآمد شوي دي پولیس ته که نه؟ نه صاحب د دې دغه چې کوم دی جواب زما په خیال چې ایکسایز والا به د دې بهتر جواب درکولی ځکه چې ډېډ باډي هغې شفټ کړې ده دغه ته کیپسي د هغې شفټ کړې ده زه خو چې کوم دی برولم نو په سپاټ باندې خو بس سر بلډو او یو چې کوم دی هغه امټي شلو چې هغه ما هلته نه پک کړي وو هلته ما سټیټمنټ یې اخیستی دي هلته ما چې کوم یې په هغې باندې تفتیش کړی دی نو زما په خیال چې د دې بهتر جواب ایکسایز والا ورکولی شي آیا د سره دا اماونټ څومره چې دی هغې یادوي دا اماونټ او یا نه. لواحقینو وینا یې ده چې ایکسایز والا دې سره زیاتې کړې دي اوس به دې کې تاسو ته سفارشات هم کېږي محکمه ده ډپارټمنټ دی دې کې به تاسو څه کوئ د سزا او جزا عمل شروع دی انصاف کول دی او په منځ کې تاسو یې دواړه ادارې دي یو طرف ته ایکسایز بل طرف ته پولیس او که تاسو سره انویسټیګیشن کیس دی تفتیش کې به څه کوئ تاسو؟ نه صاحب زما الحمدلله په انویسټیګیشن کې ډېره موده وشوله او زه چې کوم یو انډیپنډنټ کس یم ما دپاره دا استمانه نه لري چې دا څوک دی دا څوک دی او دا څوک دی ما دپاره چې کوم دی مظلوم معنی لري چې مظلوم سزا ولې شوی دی هغه چې هر څوک دی د هر وطن دی د هر مذهب دی د هر نسل دی د هر رنګ دی دا فوقیت په ماته نه دی ماته فوقیت په هغه سړي باندې حاصل دی چې کوم سړی دغه دی کمزور دی چا سره ظلم شوی دی انشاءالله چې څنګه تاسو ظلم خلاف اواز شوی داسې زم د ظلم خلاف قلم اوچتوم او انشاءالله العزیز زه به حقیقت چې کوم دی دا په سبا مثل براولم. پېښور کې منلې شوې بعضې ډېر ملګري هم وایي صحافیان هم وایي چې کابل افسر انویسټیګیشن کې څه درته ښکاري یا څونه وخت کې به دا کیس مکمل ټریس شي پته به ولګي ملزمانو ته به ورسوي که هغه حکومت دی او که هغه دې خوا سیول دی؟ نه صاحب زه خو یو بنده ناچیز یم او دا خو چې کوم دی د میډیا والا ملګرو یا مثلا ستاسو یا د سټاف والا ملګرو چې کوم دی دا حسن ظن دی چې هغې دومره ما باندې ټرسټ کوي ټیک ده ورنه زه خو د دې قابل نه یم البته چې کوم دی دا کیس به زما انشاءالله ودن 1 منت چې کوم انشاءالله زه دا فاینل کوم انشاءالله العزیز. ګرانو کتونکو لواحقینو خبرې تاسو واورېدې پولیس افسر خبرې تاسو هم واورېدې لواحقینو وینا یې وه چې زموږ بچی حافظ قرآن و ډاکټر و روزګار کاروبار به کولو
خو د هغې دعوه ده چې موږ سره زیاتې شوې دی زیاتیات دی. بل طرف ته انویسټیګیشن افیسر په امتحان کې دی چې هم کسټم یو اداره ده، بل طرف ته پولیس دی، پولیس کې د سزا او د جزا عمل شروع دی. علي اکبر خان په دې امتحان کې دی چې زه به حق وایم چې انویسټیګیشن کې څه صفا سوتره فیصله وي هغه به زه قایم کوم. ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.